بیا ورسره د پاکستان د قومي وطن پارټۍ زموږ مشر جناب زموږ طارق خان او د ډاکټر فاروق افضل صاحب ډېره زیاته مننه شکریه ادا کوم د ولي رحمان او د هغوی د مرکز د نوخار ډسټرکټ چې کوم د قومي وطن پارټۍ غړي دي چې نن هغوی دا موقع موږ ته راکړه چې دلته تاسو سره ملاقات وشو او یو آغاز دی نن چې د یو جبر او د ظالمانه نظام خلاف چې کوم جدوجہد پی ڈی ایم شروع کړی دی ټولو سیاسي پارټۍ چې کوم جمهوري عمل باندې یقین لري د هغې سلسلې یو کړی ده چې نن لکه دلته کې پاکستان مسلم لیگ زموږ چې کوم امیدوار دی په ضمني الیکشن کې اختیار ولي خان هغه سره د یکجهتۍ او د ورورولۍ اظهار وشو او په هغې کې زه مشکور یم د جمعیت علماء اسلام د مولانا فضل الرحمن صاحب د پارټۍ هم چې دا ټول لکه موږ په پی ډي ایم کې یو چې څنګه طارق خان وویل چې دې نه مخکې چې کوم زموږ سیفري کې اتحاد و د پی ډي ایم نه مخکې نو په هغې کې اصولي فیصله شوې وه چې ضمني الیکشن چې په هر ځای کې به کېږي نو په هغې کې چې کومې پارټۍ کینډیډیټ رنر اپ راغلی وي یا په دویم نمبر باندې راغلي نو دا نورې پارټۍ به هغه سره ملګرتیا کوي همدغسې یو الیکشن زموږ په دې نوښار کې ضمني شوی و پي کې 61 باندې پي کې 64 باندې نو په هغې کې هم لکه هغه ټایم زمونږ د عوامي نیشنل پارټۍ امیدوار چې کوم دی نو هغه چونکې رنر اپ و نو موږ ټولو پارټو لکه د هغوی سره مرسته کړې وه په هغه الیکشن کې او د هغوی سپورټ مو کړی و خو چونکې پی ډي ایم بیا جوړه شوه نو د پی ډي ایم هم تقریبا چونکې زموږ مقصد یو دی چې دا قوم د دې ګرانۍ نه د دې غربت نه د بېروزګارۍ نه د لا اینډ آرډر سچویشن نه او د دې نااهله حکمرانانو نه خلاص کړو نو هغه جدوجهد کې موږ ټولې پارټۍ یو یو او الحمدلله نن هم لکه دا تاسو پوره شي پاکستان پیپلز پارټي جمعیت العلماء اسلام قومي وطن پارټي د مسلم لیگ نون سره په دې پلیټ فارم باندې یو ځای یو او زموږ مقصد چې کوم دی هغه د دې موجوده سلیکټډ او نااهله حکمرانانو د غلطي پالیسو په وجه چې کوم په دې ملک کې تورتم روان دی د هغې خلاف جدوجهد دی او دا به انشاءالله په شریکه کوو او چې نن دا قومي وطن پارټي موږ سره په دې مزل کې شامله شوه نو انشاءالله منزل زموږ نور هم آسان شو او د الله نه امید لرو چې د عوام به صحیح فیصله کوي ځکه چې اوس هم دا عوامو چې موږ ګورو چې هر ځای ته ځو که حجره وي که جومات وي که لاره وي کوڅه وي دوکان وي نو کم از کم هر سړی تر پوزې راغلی دی دا چې کومه ګراني ده ورځ ورځ چې دا کم بجلی زیاتېږي دا تیل پټرول قیمتونه زیاتېږي غوړو ته ګورئ چینو ته ګورئ څوک تپوس والا نشته ځکه چې د دې حکمرانانو کې اهلیت نشته چې 2.5 کاله وشو دی غل دی او ډاکو دی او غل دی او ډاکو دی یار غل ډاکو په خپل ځای خو ته دا وښیه چې 2.5 کالو کې دې قوم ته د څه ریلیف ورکړه او قوم سره د ښېګړه څه وکړه نو د هغې دپاره انشاءالله زموږ دا جدوجهد دی په 19 تاریخ ستاسو په تعاون سره او د الله تعالی په عظیم فضل باندې زه پیشکي تاسو ته مبارکي در کوم چې د نوښار د وخت چې کوم موجوده فرعون دی چې نوم یې پرویز خټک دی د هغه فرعونیت چې کوم دی خدای به ورته مخې ته راولي او انشاءالله دا د آخري انجام به او دا به د نوښار داخله ښایي ځکه چې اوس هغه فوجي بوټان به نه که خیري دی د فوجي بوټانو کې خپې ایښې وې او رزلټونه تیارېده دی دپاره نن به هغه فوجي بوټ نه او انشاءالله په هر پولینګ سټیشن د هغه ورځ باندې موږ به هر قسمه قربانۍ ته تیار یو که څوک راځي هم داسې نو هغې ته به یې نه پرېږدو انشاءالله دې دپاره په ځان تیارو او دا ځان به خپله د دې ظالمانو نه خلاصو د دوی د ظلم یقین در کوم تاسو ته پیشکي مبارکباد در کوم چې د الله په فضل او ستاسو په تعاون باندې به دا الیکشن انشاءالله اختیار ولي ګټي او دا زموږ د ټولو ګټه ده دا زموږ مشترکه ګټه ده او دې کې به هر سړی د ځان نه اختیار ولي جوړوي
مونږ به دې ته نه یو ناست یاره اختیار ولي به راځي او دا کار به کوو. هر سړی به اختیار ولي جوړوي او دا جهاد دی د ظلم خلاف د فرعونیت خلاف جهاد دی او دې کې به انشاءالله برخه حالو. ډېره مننه، شکریه.